ظالم ریاست پنجابی و هر چا هر جابر ظالم چې د دې ملت په مقابل کې د ظلم ابتدا کړې ده پنجابي خپل خدمات ورته پیش کړي زه تیار یم چې ستا دپاره افغان وم زه تیار یم چې ستا دپاره مسلمان وم دې پنجابي ته د هر افغان د هر افغان زړه ورته ډک واقعي د موږ سره ظلم کړی دی دومره ظلم یې کړی دی پر دهلیز پر دغه سټیج ولاړ یم پکار دی چې خبره ونه کړم خو زړونه مې ډک دي زړونه مې دا رقم ډک دی چې ده څه راسره کړي دي تر هغه لس چنده ورسره دي بعد ته به هم زموږ د ډېرو افغانانو د ډېرو خلکو د قامي عدالت سره ډېر زیات توقعات دي چې قامي عدالت به د لوی افغانستان خبره کوي قامي عدالت به د پښتونستان خبره کوي قامي عدالت چې ولګېدي د 18 اکتوبر به د پښتنو مشکلات ختم شي ګورم یو شی به موږ تاسو حقیقت ته به ګورو چې حقیقت څه شي قامي عدالت په خیبر کې کېږي قامي عدالت هغه خلک راځي چې په محکوم افغان وطن کې اوسېږي یعنې دغه سیمه هم غلامه ده د دې سیمې د دې جرګې یا د دې عدالت ګډون کوونکي هم غلامه ده په غلامه سیمه کې د غلامانو یو عدالت چې دا به تر کوم ځای پورې د زخمي دربدره یا دا مظلوم ملت ته هغه ګټه راوړي موږ تاسو په کوم حالات کې قامي عدالت زموږ لپاره یو ډېر اهمه خبره ده هر افغان لپاره یو اهمه خبره ده پر دې باندې په میډیا کې هم خلک غږېږي موږ به دا وایو چې زموږ حالات داسې یو حالات دی نن منظور پښتون چې زموږ ستاسو مشر دی دیوال صاحب د ده په حواله باندې ډېره ښه خبره وکړه نن منظور پښتون هم په هغه سیمه کې محفوظه نه ده چې ستا دغه میلیونونه افغانانو د سترګو تور مشر منظور احمد پښتین دا نن محفوظه نه ده په تېره 2 هفتو کې پر ده باندې 2 واره د مرګ حملې سوي خدای بشر کړی دی موږ په دې پوهېږو زه د دې دهلیز د دې ځایه دا خبره کوم کم خلک چې دغه عمل کوي موږ په خبر یو غورځنګ په خبر دی موږ په دې پوهېږو چې په مشر باندې د حملې یا د مشر د وژلو فرمان د کوم ځای سره ځي عملي کوي یې څوک د دې تر شا څوک ولاړ هغه خلکو ته وایي که داسې یو عمل کوئ تاسو به د افغانانو د پښتنو د حقیقي غضب سره تاسو مخامخ چې موږ تاسو سره ګرځو زموږ دشمن پنجابی دی پنجاب استعماري ریاست که د منظور پښتون یو ویشته ووتئ موږ به ستا 100 ویشتان وباسو او خامخا به وباسو دا مې وعدم ده دا د دې ملت یو داسې سرمایه ده یا زموږ د سترګو داسې تور دی چې د پښتون قامي تحریک په تاریخ کې دیوال صاحب خبره وکړه چې د کارونو یا د ټلیفونو په تاریخ کې 6 کاله دا ډېر بیخي ډېر هېڅ هم نه حسابه کېږي د پښتون قامي تحریک دا د 15 کلونو د پاکستان چې جوړ شوی دی په دې عمله باندې چې څومره مزل د په 6 کلونو کې تر کړی دی دا نور ټولو په ګډه باندې هغه مزل نه دی کړی نن چې موږ دې عدالت ته رسېدلي یو دا د غورځنګ د مشر او د غورځنګ د ملګرو په همت او مړانه باندې پښتون قامي تحریک په دې ځای ته راورسېد مشر به اکثره موږ ته یو خبره کوله
ما زه د مشر په عمر ډېر مشر دی د زما د زوی پر ځای دی نو ما ورته وویل چې یاره دا خو سیاست دی سیاست ډېر اوږدې ډېر اوږده لاره ده ده راته وویل چې بازاري صاحب څوک دا خبره ماته وکړي چې دا اوږده لاره ده زما په اعصابو باندې بد ولګېږي دا اوږدې مبارزې تېرې سوي دي موږ دا مبارزه رالنډوو دې ته د پای ټک ږدو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه کار وکړي په شپږ کلنه تاریخ کې ټوله کام و دې ځای ته راورسوي چې راسه نن فیصله وکړي تا سره دا ظلمونه سوي دي هغه ټوله ډیټا تیاره ده پر 11 اکتوبر باندې به دغه ډېر زره انسانان چې د هغې ولسوالۍ 500 کسان راځي دا به 3 ورځې حالت کوي په دې کې به علما وي په دې کې به سیاسیون وي په دې کې به د وکیلانو په دې کې به د انجینرانو په دې کې به د محصلینو د مزدورانو د ډاکټرانو د دې ټولو بخښلو نمایندګان پاتې کوي دې ټولو ته به دغه شیان ښودل کېږي په سکرین باندې چې د تا سره دا ظلمونه دا پنجابي کړي دا پاکستاني فوج کړي ستا دا بېعزتي یې در رسولې ده تا یې دا یتیمان درکړي دي دا یې در وژلي دي دا یې در ورکړي دي ستا د وطن دا قدرتي وسایل دي لوټي ستا دا جنت وطن یې پر تا باندې جهنم کړی دی ستا دا ښکلی ژوند یې پر تا باندې عذاب کړی دی اوس د دې جرم په خلاف دې ظالم ته څه وایي په دې کې به ستا ورور هم مړي ستا د اکا زوی به مړي دا عدالت دا فیصله ته وایي نو د دې کامي عدالت لپاره د نن دا غونډه موږ یو خبره به دغه کړو چې دا کامي عدالت چې کله اعلان شو د غورځنګ د مشرانو د موږ سره همدا په دې حواله مجلس و چې دا به څه رقم ترتیبوو کله دې دا کار شروع کړي مشر او ما ته خپله وویل چې بازۍ صاحب موږ دغه کار شروع کړي اوس پرې راپوره کوي دی یعنې منډې پر موږ ده جرګو ته تګ پر موږ دی خلک راویستل پر موږ دی د دې مالي امکانات برابرول دا پر تاسو هغه افغانانو دي چې خارج اوسېږي دلته موږ پنجابی نه یو لګي دلته که څوک کومک کوي سبا یې ورکوي که دلته بل یو څوک موږ سره یو ځای راکوي دا یې سبا هغه ته مشکلات جوړوي نو دا پر تاسو ده نو زما د دې دغه د لارې پر ټولو افغانانو دا غږ دی چې د کامي عدالت سره کومک وکړي چې څومره کولی شي دکانداران یاست کاروباریان یاست نوکرپېشه خلک یاست چې څومره کولی شي که د منظور په لاس کې دا قوت وي که موږ دته هغه امکانات برابر کړو چې په ده باندې زه دا باور یې نشته که موږ هغه امکانات چې دی وایي چې ټول امکانات زما په کار دي دا امکان لري چې موږ د پنجابي سره مخامخ وغواړو که د ما سره دا امکان وي که امکان څومره چې زما سره امکانات زیات وي زما خبره به دغومره زیږه وي زما خبره به دغومره کلکه وي زما خبره به دغومره قاطع وي که د ما سره مالي امکانات نه وي که د ما سره نور دغه نه وي نو زه به په کمزوري صورت باندې و هغه ظالم وحشي جابر پنجابي ته څه رقم په غېږ ورسولی شم د دې جرګې سره کومک کول دا زموږ ستاسو ټولو ملي فریضه ده دیني فریضه مې ده افغاني فریضه مې ده چې څومره کومک کولی شو باید ورسره وکړلی شو ختم راغی برته هم ستاسو ډېرو ټولو ملګرو کور ودان خبرې هسې اوږدې شولې مننه عزتمند اوسئ ډېره زیاته مننه د اروپا کې د پی ټي ایم کوارډیناټور ښاغلي مالک بازي صاحب څخه چې دا اړخیزه ویناوې وکړه ملګرو زړه به نه تنګوئ زموږ د ویناوالو برخه کمه پاتې ده بیا به د یو نیم شعر به هم وایو دا ملګري ستړي نه شي ورپسې به د حماسي سندرو برخې یو هیله مند دی دی به چې زموږ ویناوال زه په ډېر احترام درنه هیله کوم چې که خپلې ویناوې لږې رالنډې کړي دا وخت به زموږ لږ هغه ده هغه به یې کړو سپما به یې کړو
د سهار نسیم اوري ما ته حال د وطن راوړه د وطن زخمونه څنګ دي د وطن درد قرار شوی په سلګۍ دي ژړاګانې او آهونه په رګو کې مې دردونه خواره شوي کوم مغل لکه چې بیا ځل په جنت وطن پښه ایښي د وطن زګیرویزه اورم حق له زغمه دي وتلي د سهار نسیم اوري د وطن د خړې خاورې خوشبويي راته راوړی شي زه بیخي پسې خراب یم زه بیخي ورپسې وروند یم د سهار نسیم اوري د کابل په نوي ښار کې شور مستي او نغمې شته که ژوند زندی دی او مرموزه خاموشي ده ژوند زندی دی او مرموزه خاموشي ده ډېر قدرمن لیکوال او ژورنالیست ښاغلي سلیم مصلح صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي یو شعر تاسو ته ووایي تر څو تاسو لږ راتازه شئ مصلح صاحب مهرباني خیره خو منه اوس دی بیا چې دی بیا دوی راوله سمه ده اوس دی مه راوله دی مه راوله دی چې کله کته شو سمه ده او جرګه چې ده دغه قانوني عدالت د دې لپاره ډېرې هڅې او ډېر کوښښونه پکار وو خو خیر په هر لحاظ باندې که دلته مېلمانه راغلي دي مشران دي د دوی نه مننه موږ خو یې خبرې به وکړو خو د خبرو خلک ډېر ممکن راته یو څه شعرونه مې انتخاب کړي دي د ملګرو دي په دې ورانۍ کې عجیبه ده معجزه ده په دې ورانۍ کې عجیبه ده معجزه ده اوس هم د سلامت زما نظر زما احساس بل ځای وایي د دې موسیقۍ تابلو تر شا بلا ویدونه پراته د دې صحنې تر شا غمیزه بسته ډېره پاتې داسې درده چې هسکه غاړه په ټپو دی روان د دې باغي جڼي په زړه د جذبه ډېره پاتې د ازادۍ ګونجنې ښکاري ورنږدې یو بدرۍ تا خو ویل چې تر دې ښار فاصله ډېره پاتې د دې صحنې تر شا غمیزه بسته ډېره پاتې یو ځای کې وایي ګره دې په څرګنده ګمراهۍ کړې بغاوت دی ګره دې په څرګنده ګمراهۍ کړې بغاوت دی ټپکه د وطن په بربادۍ کړې بغاوت دی کانې د فرعونیت که پرې روانې وي نو خیر دی کیسه که د پښتون د ازادۍ کړې بغاوت دی کانې د فرعونیت که پرې روانې وي نو خیر دی کیسه که د پښتون د ازادۍ کړې بغاوت دی احساسه چې د عقل په منطق دلته بندیز دی کیسه که د ولس د بیدارۍ کړې بغاوت دی ټپکه د وطن په بربادۍ کړې بغاوت دی او دغه ته لږ تیز کې راګرځمه یو څو جړې باغې شوي له سرټیټو غلامیو له بېننګه زندګیو له بېحسو بندګیو له تورمخو پیرویو له دینونو قربانیو یو څو جړې باغې شوي ورکه ویره یې له داره له سرکاره له سالاره له مرشده له درباره له ملک علمبرداره له قاضي له استوکاره یو څو جړې باغې شوي یو څو جړې باغې شوي چغې وړي تر مېړنیو هم ټپې تر ملالیو سور او تال د درخانیو رنګ د خال تر جنکیو د تاریخ له شینخانیو یو څو جړې باغې شوي نوره تنګ له خاموشۍ دي د احساس له بدامنۍ دي د غیرت له سرشارۍ دي له مجبورې بې عزتۍ دي د پیغور په هره جۍ دي یو څو جړې باغې شوي یو څو جړې باغې شوي څنګه مست دی بیرغچي دی سندرمار دی اټنچي دی هم ملا هم ملکچي دی څه سندرې څه ټپې دي څه په زغر د کلمې دي ازادۍ ستا زمزمې دي دا جنکي په ډېرېدو دي څوک د ښار څوک د بانډو دي یو څو جړې باغې شوي له سرټیټو غلامیو او دغه یو چا ګیلمن اشناس ته لیکلی و الله دې وبخښي د هغه د شهادت قبول شي لیکلي وو ممرې وړکیا ممرې پښتانه به بې سندرو شي ممرې وړکیا ممرې پښتانه به بې سندرو شي مات به د امیرات په هر میدان کې له لښکرو شي ممرې وړکیا ممرې لا خو اوس د انقلاب وخت دی لا خو یې له اوس د ازادۍ د مست رباب وخت دی لا خو یې له اوس هر یو جنګي ټپه راخیستې ده لا خو یې له اوس چې پښتانه